عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة. د خلکو خبرې بې ضرورته افسرانو حاکمانو ته رسول منع دي. خلکو په سر خبرې د خلکو خبرې بلا ضرورته واکدارانو حاکمانو افسرانو ته رسول منع دي. که خوف مفسدت و نحوها، بیا هم که د فساد یا د نقصان وغیره خطرې، نو بیا سړی حاکمانو ته د خلکو خبرې رسول شي جایز دي. بلا ضرورته د خلکو خبرې حاکمانو افسرانو پولیسانو او ایسی چوګانو ته رسول منع دي، ناجایز دي. الله تعالی فرمایلی دی سورۃ مائده کې 2 نمبر آیت ته قرآن شریف کې الله پاک ویلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، او تاسو د یو بل سره تعاون مکوئ د ګناه او د زیاتی په خبره کې، په ګناه او په زیاتی کې یو بل سره تعاون مکوئ. ګناه ویل کېږي هغه که د حقوق سره متعلق د حقوق العباد سره او که د حقوق الله د عباداتو سره. د آیت کې چې راله چې د یو بل سره تعاون مکوئ په ګناه کې، نو ګناه څه ته وایي؟ د خدای حق والی شي او که د بنده حق والی شي ته ګناه وایي. مطلب دا دی چې د خدای حق وهلو کې به چې یو کس د خدای حق وهي نو هغې کې به ورسره تعاون نه کوي، الله وایي. د بنده حق چې وهي نو په هغې کې به ورسره تعاون نه کوي، مدد به نه کوي. او دویم ټکی رالو والعدوان، په عدوان کې د یو بل سره تعاون مکوئ. په څه کې؟ عدوان. د عدوان معنا ده د حد نه تجاوز کول، د حد نه تیروتل، د حد نه اوړېدل. هسې رښتیا ووایي موږ او تاسو حد کیو که حد نه وتي؟ خفه کېږئ مه په دې خبره، خیر خو لکه کله کله به خپل ځان ته د پام راګرځولو دپاره هم خبره کوو که نه. د خدای د ویرې خو مونځ وکړو که نه، سهار مونځ اهمه فریضه د الله فضل سره توفیق سره ادا شوه. خو آیا د دې مونځ زما په بهرني ژوند باندې څه اثر هم شته او که نه صرف مونځ دی؟ چې سوچ ورته وکړي والله مونږ اکثر خلک ګوره د حد نه وتي خلک یو، په حد کې نه یو دننه. خو د حد نه تجاوز ته وایي، مراد ترې نه ظلم دی. ظلم او د ظلم معنا خو ما تاسو ته مخکې هم کړې ده. دا زمونږ عالمانو کتابونه لیکي، وایي وضع الشی فی غیر محله. ظلم څه ته وایي؟ یو شی د خپل ځای نه بې ځایه کول، یو شی د خپل ځای نه بې ځایه کول. چې کله دا معنا مونږ او تاسو زده کړو، بیا به مونږ او تاسو سره چې چا سره د خپل ځان غمي که نه هغه ته پته ولګي چې زه ظالم یم که نه، زه ظالم یم که مظلوم یم، او زه غټ ظالم یم که غټ مظلوم یم، بیا به سړي ته پته ولګي. د ظلم څه معنا ده؟ یو شی د خپل ځای نه بې ځایه یو شی د خپل ځای نه بې ځایه کول. لکه سړی کور ته لاړ شي که نه، او چې دا چپل او پیزار وباسي نو دا یوسي په فرج کې کېږي. د چپلو دپاره فرج جوړ دی. یا د کچن د جارګي لوښي راوالي په باتروم کې کېږي، په غسلخانه کې، او د باتروم څیزونه راوالي په کچن کې کېږي. دا ټول څه کې راځي؟ ظلم کې راځي. یا یو کمباین فیملی ده، جاینټ فیملی ده، مشترکه پکې رونه خویندې مور پلار ښځه خاوند اوسېږي. په شریکه د مخ لاس اوچولو دپاره یو کپړه ده، یو تولیه ده. داسې وي که نه؟ زمونږ خو د غریبۍ کورونه دي، هر چا خو بیل بیل شی نه، ډېر کم به داسې وي چې د هغې به هر شی د استعمال ځان لري. یو صابون دی، یو تولیه ده. نو صابون یې راواخیستو، مخ لاس یې پرې ووینځله، د دې چې بیا کوم خپل ځای دی که نه هلته یې ونه رسولو، بس ضرورت یې پرې پوره کړو، لړی کړو. اوس هغه بل ته چې ضرورت پېښ شو، د هغه لاسونه په تیلو یا په ګریسو ګنده دي، هغه ته د صابون ضرورت شو، هغه ګرځي. نو خو به خاص هغه ځای له ورپسې راځي چې کوم ځای کې پروت و، نو هلته خو ده نه دی رسولی، دی ظالم شو. تولیه باندې مخ لاس وچکو ته تهجد له پاسېدلی،
په پواړ دی هغه تولیه بیا هغه میخ ته نه رسول هغه موږی ته انګر کې راځوړند نه کا بس عمدا سي د کټ پلنګ او غردول لکه د مرداري اوس بل کس چې منزل را پاسې دو هغه د سکو نو اورې ک جمع تاسو خیالي دا باز کس عادت دی چې مخلاص وشي چې هغه مخلاص نیو چکړي بیا ورته تکلیفي هغه د لوند مخلاص ګرځي تولیه پس خو تولیه خپل خاص ذات رسول شوی نه یو منټ د په تکلیف تیر کو که 2 منټه په تکلیف کې تیر کړه دا ور کې پس چې ګرځي دا خو تکلیف دی کنه دا عمر وخت د پاره ظالم شوم چې ما دا بے ځای غرضول چې د ظلم معنا مونږ ته کله معلومه شي بیا به مونږ او تاسو ته پته ولګي چې مونږ او تاسو ظالمان یو کنه یو هغه ټغټ ظلمونه ته نه یادوم چې دا واړه واړه باندې مونږ او تاسو کوی شو یا ګور اوس د خدای د ویری مونږ منځ کو اوس به د جمعات نوزو نو د جمعات نو وته په وخت کې مونږ ته دا حکم دی چې غسخ په بهر کا غسخ په بهر کا د جمعات د حد نه او دا غسخ په یو سا د خپل غس پیزار د پاسه کېده نو موږ څنګه چل کو زما خپل پیزار نه وې د بوټان چپلې کېړه مې نه وې دي هغه میړه زهيري کې نو داغه د پاسه مې کې نه خو په پردي چپل مې کې خو زما د خپل چپل د پاره جوړه کړه د پردي چپل لپاره نو دا زما خپل پزې شو که بیزای شو او بیزای چې یو شی کې دی ته سوې ظلم ورته نو اوس اوای چې موږ ظالمان یو که خلک یو او د بجلی او د ګیس د غلا خبره هونه کوم بیا را سره تاسو په جنگ کېږي د ګناه پکار کی او د ظلم پکار کی الله پاک کوئی د یو بل سره مدد مکوي ابن کثیر رحمه الله نقل کړی دي چې نبی له صلوات والسلام فرمایلی دي چې کوم کس د ظالم سره مدد وکي د ظالم سره مدد کولو د پار روان شو د ظالم سره د مدد کولو د پار شو روان شو وې د اسلام نو وته د بجلی غلا کوي او د بجلو والے را وستو هغه تم حپته چې په ما باندې د غلا کونډي چي او هغه را روان شو ور سره دام د ظلم سره په مدد کې روان شو اندر پای ته ضرورت پیښ شو گوانډي ته وي اندر پای راکا او خبر ته پته دی گوانډي ته چې دی په غلا کونډي چي دا اندر پای د پاره چې دی روان شو د ظلم مدد کې دی روان شو د اسلام نو وته دیو جن به زمونږه چې کوم سلف صالحین یعنی د دین مشران نیکان خلق غیبه د ظالمانو بادشاهانو ملازمت او عہده قبولولو نه پریز کول ځان به اتصاتلو چې عہده قبول نه کی د کاغی کې خو بیا سکے د تخپته د اوس وخت کې چې سرکار په کار کې رالی ملازمت کې رالی نو بیا خو به کاغه ازله دی خویو کبدی ملازمت کې بیا داسې کارونه راشي چې هغه په سلور مذهب ناروي خو ته مجبور ته به کې بیا او چې روان شو د ظلم په کار کې نو نبی له سلام څخه فرمایي د اسلام نه بوت بوټه کې ووت علامہ علوسی رحمت الله علیه فرمایلی دي وی نبی له صلوات والسلام فرمایلی دي د قیامت په ورځ به आवाज وشي چې چرته دي ظالمان خلق او هغه خلق چې د ظالمانو مدد به کولو دا ظالمان خو ظلم یوازې کولم نشي کنه دي سره خپل چمچی کنه چرته دي هغه ظالمان او دغه مددګاران وې تر دې پورې چې کوم خلکو د ظالمانو دوات او قلم درست کړو کنه هغه بم ټول یو راجم کړل شي د اوس په تابوت کې به د ظالمان او د چچا ور سره مدد کړي د اوس په تابوت او بکس کې بواچول شي او جهنم کې به ور غرزول شي تر دې پورې وې چې ظالم له قلم او دوات سم کړي الله جل جلاله دې مونږ او تاسو خپلم د ګناه نه بچ کی د ګناه په کارونو کې د مددگار کې دونه الله مونږ ساتي خپل دې الله پاک مونږ د ظلم نه مو ساتي هم د مظلوم کې دونه دې الله مونږ ساتي مده الله مونږ په چا ظالمان کوي او مده سوک الله په مونږ ظالمان کوي او مده د ظلم په کار کې د چا سره الله پاک مددگار جوړي یا ارحم الراحمین